شریک یې په مړي کې تاسو هغوی شریک یې په خوږېدو دردېدو کې تاسو هغوی شریک یې خو ستاسو یو مقدم مقام ته دا دی چې ستاسو په دې هر څه باندې یو اخروي فایده مرتب ده د هغوی په دې باندې څه اخروي فایده مرتب نه ده. بس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی کریم علیه السلام کور ته لاړو هغو د سر باندې کېښود زغره یې واچوله توره یې راواغسته حضرات صحابه په منډه منډه زر زر چې اوف زمونږ د تصور الله تعالی قبله او سمت درست کړ چې دا تصور یې نو پکار جی فوراً خپلې تورې اسلحې راواغستې چې تیار شي جنګ تو دپاره جبریل امین بیا اطلاع راړه وی نه دي راغلي نه دي راغلي خو چې ګوره ذهن سازي ورله وکړه ذهن یې ورله جوړ کړ لیټر ورته اطلاع ورکړه وی چې هسې ګپ لګولی نه دي راغلي تلي دي هلته کور کې پراته دي ښه نو عزیزانو عرض مې تاسو خدمت کې راکړو چې اوس که نور تنظیمونه هغوی لګیا جدوجهد کوي د خپل ناپاکو مقاصد لپاره نو زمونږ دا مقصد زمونږ د عقیدې مطابق دا صحیح مقصد ده که غلط مقصد ده نو مونږ له خو زیاته ستړې پکار ده وترجون من الله ما لا يرجون. نو عزیزانو عرض مې کو چې اوس دعوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله الله تعالی چې بلغ ما انزل الیک من ربک ورسو واضح کلیر صفا مکرر بار بار ایکسٹریم انداز کی سوا ما انزل الیک من ربک جمله دین چې نازل شوی تا ته پروردگار جانب نه. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم خوراغه کله حکم متوجی وي سړی یو کس ته وایي چې مرګریا ته به یو څو کسانو ته دعوت ورکړې که نه هغوی به راشي اوس دی وایي که دعوت مې ورکړ نو خو ثواب به مې وشي او که ور مې نه کړ نو څه مواخذه او ګرفت را باندې شته نه. جمیل صاحب بیا مانه ایکسپلینیشن نه کال کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله ورته دا حکم متوجه شي چې بلغ ما انزل الیک من ربک یو تصور ذهن کې پیدا شي چیرې دا خدای طرف ته دعوت ورکول دا د ثواب کار دی که سړی چاله دعوت ورکړي ډېر لوی ثواب به وشي خو که لږ کوتاهي پکې وکړي نو څه خاص مواخذه پې نشته. پروردګار د تصور ازاله وکړه وی فرمایل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. محبوبه دا خبره واوره ګوره که کوتاهي دې وکړه قصور دې وکړو کم همتی دې وکړه دا ستا د عہدې فنکشن دی دا ستا منصبي وظیفه ده او منصبي وظیفه کې کوتاهي کول هغه باعث وي دې دپاره چې د سړي خلاف د ډپارټمنټل ایکشن واغستی شي. یو سړی ذمہداري ورته محکمې حواله کړې ده اوس که هغه ذمہدارۍ پوره کولو کې هغه کوتاهي وکړي نو ډپارټمنټ چې حساس ډپارټمنټ وي سینسیټیو ډپارټمنټ وي ذمہدار ډپارټمنټ وي چیف ذمہدار وي نو دا خلاف ډپارټمنټل ایکشن اخلي که نه اخلي دې سسپینډ کو تنخواه ولا بند کړه ټرانسفر ولا چترال برفانی پهاړو ته وکړو جی پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی ہوئی چې ګوره که کوتاهي دې وکړه فما بلغت رسالته. حضرت الشیخ به فرمایل اللہ دے غریق الرحمت کی پھر آپ کی نبوت کو آپ سے وڈرا کر کے آپ کو بھی انہی کی سب میں شامل کر دیا جائے گا. بیا ګوره زه منصب د نه اخلم دا عہده به ځکه دا ستا د عہدې تقاضا ده نو ته به د عہدې تقاضا پوره کړې. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خو داسې اهمه ذمہداري ده چې خدای زبردست وارننګ راکړو جی اوس زه به راځم اوس مقابله کې بلا تنظیمونه دي دا پکې یو فیډریشن دی دا پکې بل فیډریشن دی دا پکې بل فیډریشن دی څوک د غریبانانو غم اغوستی دي او څوک پکې چې یو قوم غم اغوستی دي او څوک پکې د اسلام غم اغوستی دي او چا سره د پاکستان فکر دی او چې زه پکې لا د خپل فکر وړاندې کوم چې ای به راسره څه کوي چې زه خپل کالج کې جې ټي والا خبره وکړم چې هغوی به راسره څه کوي. الله تعالی وویل چې اوس ته کله علی وجه البصیرت ما طرف ته دعوت ورکړې او د ډیوټۍ او د ذمہدارۍ په بنیاد نو والله یعصمک من الناس زه تا ته د ذمہدارۍ احساس در کوم چې ته به محفوظ یې زه به تا ته د تحفظ احساس در کوم تا نه به زه د حفاظت یو قلعه چاپېره کوم والله یعصمک من الناس ته لګیا شه. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ډیوټي ده ذمہداري ده رسوم به خامخا د منصب او د عہدې تقاضا مې ده د مقام او مرتبې تقاضا مې ده خدای د حفاظت احساس راته هم راکړې ته محفوظ جی دعوت شروع کړو. اوس کله به دعوت چاله ورکو کسانو به قبلو نه. قرآن کې الله تعالی فرمایي یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام ابو قبیس غر ته وختم وی ځان دې غر مرغړوم ځکه چې دا خلک زه چې خدای طرف ته رابلم دی خدای طرف ته ولې نه راځي
لکه استاد به وایي چې یو سړی د قومیت په حواله منډه وایي، د غریب پرورۍ په حواله باندې منډه وایي، د نام نهاد اسلام پسندۍ په حواله باندې منډه وایي، د استحکام پاکستان په نهره باندې دوکه شوی د ور منډه کوي، نو دا زه چې ورته اسلام په هغه ټول شی کړو کوم زما ولې نه ملګری کېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هم دا قلبي تنګي راغله. جبل ابي قبيس ته وخته وې ځان ورغړم دی غرنا چې د خپل ژوند خاتمه وکم، ځکه چې دا الله والا خبر ولې خلق نه قبلې. قرآن کریم فرمای لعلک باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کله استعمال ګرځیا نه کوي نو ته ځان نساو باسي، کله استعمال ګرځیا نه کوي ته ځان ته خپیه چي، کله استعمال ګرځیا نه کوي ته ځان غرنر غړې، فإنما عليك البلاغ، ستا ډیوټي دا چې ته دعوت ورکې، ستا ډیوټي دا دعوت کې به کوتاهي نه کوي. دا خبره به ورسې ورپسې فرمایل والله لا يهدي القوم الفاسقين. اوس ما ته وګورئ دې وظیفه تقسیم شو، فنکشن تقسیم شو، ذمہ داری تقسیم شو. پیغمبر ته الله تعالی وې ستا ذمہ داری دا ده چې ته به دا خبر رسې، اوس پاتې ستا ملګرتیا او ملګری جوړول دغه ذمہ داری خو زما ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وې چې ګوره دا تنګي به در باندې راځي په هغه صورت کې چې ته د بل ذمہ داری په خپل سر اخلې ښه، چې کله سره کومه ذمہ داری د تاواله شوې ده کله دا پوره کوي دې په کې تنګيږي نه، خو چې کومه ذمہ داری بل تاواله شوې ده او دې غوند اچو کولو کوشش کوي فزانه اچي بیا به تنګي محسوسي. الله تعالی ورته پیغمبر استا ذمہ داری هغه وا چاته هدایت ورکول، ستا ملګری جوړول، دغه ذمہ داری او فنکشن زما ده، ته زما ذمہ داری په خپل سر ما اخلا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، هدایت زما لاس کې ده، تاسو سره څوک ملګری کوم او تاسو څوک تختوم چاله فرار لار ورکوم. نازیزان اوس د دعوت په حواله باندې دعوت ورکې څنګه په کوم انداز به ورکې؟ قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. درې جملې دي، څو جملې دي؟ درې. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت چاله ورکې الله لاره ته JTI پروګرام طرف ته الله تعالی وی بالحکمه. اوس حکمت څه ته وایي؟ د موقع او محل مناسبت، د سراونډینګ او د ماحول مناسبت، د دلیل پرانا کې خبره، دا د حکمت حاصل لخوا. د حکمت حاصل دار ماحول او سراونډینګ ته وګوره. لکه اوس وګوره تبلیغ والا دوستانو ته بزرګان وایي چې یو سړی مریض ته به وینه پکاري، اب لګي چې ته به او ګروپ ولګوي او ته به ورته وایي چې دوست زمونږ استادو کامیابی د الله حکمونو منو او د پیغمبر علیه السلام طریقو ژوندی کولو کې ده. ته دې جومات کې بیان شروع دی، موږ سره به جومات ته لاړ نه شي. هغه وایي چې ورت دی، ته شهرت دی هغه جومات سره، ما د مور ساخې چې وینه وله چېرته ګورم. بزرګان ورته خدای ته ګورئ، ګوره ماحول ته ګورئ. د یو سړي کیفیات لومبې بامب کوي چې بای ته باندې څه کیفیت دی، غم دی پې، درد دی پې، که څه اهم کار کې مشغول دی. اوس لومبې خو ته د معاملې قدر قیمت د هغه ځای کې ور واچوه که چې بای دا دین والا خبره اورېدل دا ګوره ستا د مور د ژوند نه هم زیات اهمیت لري، نو لیټ راوله دعوت ورکه. اوس چې د هغه د مور هغه ژوند د هغه په نظر کې د دې خبرې نه زیات قیمت یې دې وخت ته دعوت ورکې، نو اوس بلا صرف ګناهګار یو بیا ته کافر کول غواړي. ښه صرف ګناهګار ځکه ته په ماحول نه پوهېږي، په سراونډینګ نه پوهېږي. نو د دعوت ځان له ماحول، د دعوت ځان له سراونډینګ دی، د دعوت ځان له یو شخصي کیفیات دي چې بای یو دوست څنګه الله برادر السلام علیکم طبیعت خراب سټډي څنګه روانه ده، اگزام وایي چې تاسو بیا لیټ یاره دا خو تاسو باندې چې ټرم ځای نشي. خاص څنګه فزیکس کلاسونه ښه روان دي؟ جی او ښه روان دي. لیبارټرۍ کې تجربات مجربات ښه طریقې جی او ښه طریقې سره کوي. ستاسو په دې کالج کې بوټانیکل ګارډن شته، مختلف قسم بوټي پرې کنه باټني سره راغی تعلق ته جی فلانه. اوس لومبه لږ هغه ځان طرف تراغب کا، ځکه دا هغه په نسبت باندې اهم شی د تعلیم حصول دی، یقینا اهم دی جی. نو چې کله ته دا هغه توجه په دې انداز ځان تراغب کی، یاره برادره د تعلیم سره سره مونږ او تا باندې تعلیمي ادارو کې یو بل ذمہ داری هم عاید کیږي چې په دا تعلیمي فضا دا د امن او امان په صادر کې نغښتي، دین د بدامنۍ او د فساد ازاله وشي، د تخریبکارۍ ازاله دی وشي، د فحاشۍ غریانۍ ازاله دی وشي، یو صالح فکر دلته پیدا شي. دې دپاره زمونږ یو تنظیم دی، تا خو به یې نوم اورېدلی انشاءالله او ډېر متعارف او مشهور. ته به ورته داسې نه وایې چې دې لپاره زمونږ یو تنظیم دی، څوک خو یې دلته پېژني نه، خو تا ته وایم هغه به چې نه یې پېژني بیا ما ته څه نه وایي.
چې نه پیژنې بیا ماته څه نه وایي. دلته زمونږ یو دې لپاره زمونږ یو تنظیم دی ټول تعلیمي ادارو کې د ټول پاکستان په سطح باندې د اعلی پای تنظیم دی او اصلاحي کار کوي. د جی ټي آی په نامه باندې مشهور دی جمعیت طلبه اسلام. ته خو اوس چې کله تور د دومره خپل تنظیم بڑا چلا پیش کې نو هغه ستا د خبرې تکذیب نشي کولی چې تا دا وایي نه نه مړه دا دلته کې څوک پیژني. اخر غم انسان دی ډومبې خو تا د هغه زړه اغوستی دی که نه. هغه عبدالوهاب صاحب وایي تبلیغ والا بزرگ وایي پهلے دل لو تو پھر دن لو. لومبې د یو سړي زړه واخله بیا ته وروستو د ورځو تقاضا وکړه اتا یې لاس نه دی اخیستی ورته درې ورځې ولیکه وایي زه ورځم دلته اوس ګاله بکشه. نو دقه رنګې چې جی ټي آی دعوت ورکړې لومبې د سړي زړه راغب کړه د هغه ذهن ځان طرف ته راغب کړه لیټران بیا هغه دعوت والا خبره وکړه. نو فرمایي تاسو خبر باندې پوهېږئ خو پوهېږئ ان شاء الله که په دې انداز باندې تاسو کار شروع وکړئ نو بس تعلیمي ادارو کې به صرف جی ټي آی بل څوک بني بیا جی په دغې وجه دا چې یو لکه اوس یو ملګري ما ته ذکر کو یو خو زمونږ ملګري د نظریاتي په ځای باندې زیات جذباتیان شي بس اګریشن شروع شو فلانې داسې فلانې هغسې دا فلانې تنظیم داسې خدای ته ګوره مړه بس پرېږده تنظیم تر هغه تنظیم غړو سره هم کښېنه هغوی ته خپل پروګرام پیش کوه. ما ته وګورئ زه مثال ورکوم کله دا خو زمونږ عقیده ده چې د جی ټي آی پروګرام کامل اکمل دی او د نورو تنظیمونو پروګرام ناقص دی. دا زمونږ عقیده ده که نه؟ یعنې ولې مو قبول کړی ځکه چې مونږ یې کامل اکمل ګڼو که نه. نو اوس ما ووایي چې مثال په طور یو سړي په یو لاس کې د 500 روپو نوټ نیولی دی او په بل لاس کې د 500 روپو نوټ دی. هغه د 500 روپو د نوٹ اهمیت ډیپینډ ګرځوي په دې باندې چې د 500 روپو دا اهمیت ټوټلی ختم کا اله به د 500 اهمیت پیدا شي. دا طریقه معقوله ده؟ دا معقوله نه ده که نه؟ بھائی 500 روپے خوم اہم دی د جناح سے فوٹو دے پہ نمبر پہ اسٹیٹ بینک لگے دل دے د غلام اسحاق خان دستخط پہ گورنر بینک دولت پاکستان دا پہ دستخط لگے او دا 500 روپے چې دا ورکی یو کاپی پی کیږي روسای غټه دومره دا 500 روپے چې ورکی یو ایګل پن پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی یو ګوتلا خوږی ګولای پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی 15 پیاله چای پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی چولو سره دی وخت ډوډۍ پی سہمیت خوشته کنه سکا. نو اوس چې تور چې دا کار دا است کار دی دا داسې دی چې دې کسان سوار چوکي دا ډېر ګنده شی دی دا ګوره 500 روپۍ دې په دې باندې دا کار کیږي په دې باندې دا کار کیږي په دې باندې دا خدای ته ګوره ته ورته دا 500 روپۍ دې په دې کار دوره کیږي دا ما ولا 500 چې دي په دې باندې ګوره دومره 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 د دې مقابله کې 1/100 raised to the power of 100 1/100 دی باندې عالی کار کیږي. اوس بایستا آپشن دی چې ته دې کې کوم یو وخت داخله که داخله نو یو عام سړی چې هغه په الف ب باندې هم نه پوهېږي د دې دنیا اوسېدونکی نو هغه به کوم یو نوټ تلاس کوي 500 دا 500 والا ستاسو به مال راکړه هغه خبره به وي که چته تاخلې نو باز مال راکړه که باز مال راکړي نو بیا چته ته واخله دوه کسانو ښکار کړو چې ته پیژنې که نه پیدي ګوره ورکوټه غوندې داسې یو دوه تولې مرغۍ ښه او باز یو دومره غټه مرغۍ قیمتي مرغۍ دوه څیزونه ښکار کړ. اوس مسله تقسیم راله یو چته ښکار کوي یو باز ښکار کړ دا یو ډېر حلالي ورته ته ګوره د ما خبره باندې ځان پوه که دا چته ته اخلې نو باز مال راکړه او که باز مال راکړه نو چته ته واخله څه پوه اوس عزیزانو عرض مې دا کړ چې ته ورته وایې چې برادره دا وګوره چې دا 500 ته اخلې که دا 5 روپۍ ته اخلې دا 15 دې خوښې دي که 500 دې خوښې دي دا هم څه کړه خو دومره کار پې کېږي او دا څه کړه خو دې باندې دومره کار کېږي نو هغه معقول سړی دی دا 500 والا نوٹ ماته راکړه دا 500 والا ستا شه دقه رنګې اوس چې کله ته د جی ټي آی مثبت پروګرام ورته وړاندې کړې یا لکه برادر ته د قومیت حقوق غواړې راشه د جی ټي آی پروګرام کې درته وښیم د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی یا لکه برادر ته د غریب حق غواړې راشه به د جی ټي آی پروګرام درته وښیم د حیواناتو د حقوق پاسبان دی یا لکه مرګریا ته د اسلام خبره کې راشه د جی ټي آی پروګرام درته وښیم د هغه تشریحاتو قایل دی کوم تشریحات چې صحابه د پیغمبر نه زده کړي دي او امت ته ورکړي دي جی نو اټومیټیکلی چې تا د جی ټي آی مثبت سایډ ورته وښوده
د نور تنظیمونو محدود او لیمیټډ پروګرام هغه اتوماتیکلی کنډم نشي او چې کله چې موږ د بل تنظیم نامه وورو نو به جوړ ستر شو سترګې راوبه خلک وایي سړی خو دیم جذباتیان دي کنه په منډه کېږي په سړي سترګې ورپټوي سترګې په ښکرونو باندې وال کوي بس بیا سړی خبرې اورېدو تیار نه الله تعالی فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه سراونډینګ او ماحول ته وګوره د دلیل دنیا کې خبره وکړه او ورپسې فرمایي والموعظه الحسنه ځان بډې اور سیریس کې نه والموعظه الحسنه د دعوت په لړ کې انداز گفتگو هغه به د سمایلینګ انداز وي برادره دا زمونږ یو تنظیم دی تعلیمي ادارو کې ډېر ښایسته کار کوي دا به کتلي که نه مونږ ملګري داسې ښایسته ګیري وي د چا ګیري نه خو نیکان دیندار خلک وي جی په کالجونو کې دي په مدارس عربیو کې دي او ګوره د علماو د جماعت سره زمونږ تعلق دی د پاکانو سره زمونږ تعلق دی او ګوره زمونږ پروګرام دا دی مونږ تعلیمي ادارو کې دا اصلاحات کول غواړو جی سیاسي میدان کې دا سټرګل او جدوجہد کول غواړو جی د دیني اقدار او تحفظ لپاره مونږ دا جدوجہد کول غواړو په سمایلینګ فیس باندې یو خو به خبره په دلیل شي او بل په سمایلینګ فیس باندې او ما ته وګورئ سړی ته چې کور کې پلار هم داسې برندي ورته خبره کوي نو د ځای نه اخلي حالانکه پلار دی د در پیدا کېدو ذریعه وسیله جوړه ده خو چغه داسې برندي او سړی ته وایي چې ته ماښام لکه بیا کار نه کړی سړی هم تندې بوټ کړي وبې کړه بس روان شي په شاته روان خده وبې کړه دا انداز دی وینا انداز دی لاړ شي خبر روانه شي کور کې د پلار زوی خد چې په سمایلینګ فیس باندې زوی هم پلار ته لاړ شي حالانکه مرتبه کې ډېر دني دی دا جی سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې طبیعت مو تاسو خو بیګا زه خپله کمره کې ودوم لږ د ټوخي تکلیف تاسو ته یاره بچې دا بیګا لږ تکلیف را نو دوايي مو وایي نه مې دغه خورګه داجي تاسو ته ګولای مولا راوړم ګولای ورته داجي زه خو کالج ته روان یم او ما ته نن د یو 500 روپیو ضرورت دی هغه وایي ښه بچې ورګه که خپلې نی ورسره ورګه چانه درله غواړم او که ته لاړې په دې انداز چې داجي کالج چې را باندې ونه 500 روپۍ اوس راکړه نه خپل خپې کوم دی بیا را دې غرقه شه نو د دعوت ځان له یو انداز دی تاسو وګورئ مونږ زمیندار خلک یو زمیندار خلک یو بل نه قلبي او خرې غواړي قلبه غواړي د یوې لپاره خره غواړي د بوړۍ او د بار لپاره یو زمیندار د بل زمیندار کوڅې ته لاړ شي دروازه وډبوي کاکا راوځي سلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام څنګه الله کاکا طبیعت مو ښه دی جی او ښه دی فلاني دي څنګه دي نظامونو تپوس کوي جی هغه هم ښه دي ښه څنګه ځمکه مو برابر کړه نیک در سره شته یاره بچې نیکان خو او دا خو تاسو ته ډېر تکلیف ته که څه کار ماري بیا مونږ ته وایي که نه او بچې وایي بچې ضرورت دی یاره کاکا زمونږ خو یو جریو ځمکه ده ټرکټر باندې موړولې ده خو نن په کلبه باندې کرل غواړو او زمونږ خو یو دی نو ستاسو کلبه به نیوځ که بس ګوره تا هغه ذهن ځان ته راغب کړه ورګه بچې زه راځم زه در سره لېږم اگر کې کلبه ولاړه چې کلبه او که ته لاړې دعوت ورکې د کلبې د غوښتو لپاره او لاړې دروازه دې ووال ان السلام نه وعلیکم سلام او نه کاکا ته څنګه نه د زوی څنګه دی او کلبه نن موږ لړا کړه تاسو ټول عمر په کلبه باندې څه کوئ زمونږ په برته چې دا پلار کلبه ده که زما پلار نو ګوره دا معقوله طریقه ده الله تعالی خی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه سراونډینګ او ماحول به ګوري د دلیل دنیا کې به خبره کې سمایلینګ فیس سره به کې اوس بعض اوقات داسې بدتمیزه سړي سره به مخاطبوي کته ورته ډېر په نرم انداز لګي خو به ورته برندېږي نو الله تعالی فرمایل چې ته اوس دغلته ګوره جذباتي نشي وجادلهم بالتي هي احسن قاتل نه دی ویلي دا نه وي چې وقاتلهم کته ورته په نرم انداز لګي او هغه درته تندې برن کو نو بس وقاتلهم ګټه راخلا سر ډول راخلاصو چې دا سړی توبن الله تعالی وجادلهم اوس د جدال خو تاسو عربي لفظ دی فارسی کې مستعمل دی جنگ و جدل تاسو اردو کې مستعمل وي په پښتو کې مستعمل دی اوس جدل خو وایي جګړه ته خو پروردگار علم رست جمله ورپسې وي وجادلهم داغه د غصې د تور د پاره خبره وکړه جادلهم معنا دا نه چې جګړه ورسره وکړه وجادلهم داغه د غصې د تور د پاره خبره وکړه خو څنګه بالتي هي احسن فاغه طریقه چې هغه ایکستریملی بهتر طریقه ده احسن لفظ احسن علماء عربیت وای چې دا صيغه د اسم تفضیل او تاسو په انګلیش ګرامر په لحاظ ورته سپرلیټیو ډیګري وایي
الله تعالی فرمای وجادلهم بالتي هي احسن. ته دا غد غسیل تور لپاره کوم خبره چکه نه کې به ګوره جنگ ادنا شو بني آی کې به د ضد او د رد ادنا شو بني. وجادلهم دا غد غسیل تور به کې په طریقه هي احسن. ګوره وړاندې ستا دعوت ته حسن دی، وړاندې دعوت ورکړل حسن دی، ګډ دی ګډ. او اوس چې کله هغه ته خبر رد کړه حالانکه تا په حسنه طریقه دعوت ورکړه دي خو هغه ته خبر رد کړه نو الله تعالی وایي چې اوس په ځای ردی چې ته حسن د موډ نه نیټله درجه تراشه او هغه بیډ سنس بلکې بیډ انداز بلکې وی فرمایل چې ته یو انداز لغونه نورم لاندې شو جادلهم بالتي هي احسن تا بست انداز ته وړاندې شو کنه په ګډ انداز کړه د خبره د خپ انداز کړه د خبره زين ته لاړ نه نو د ډیر ښه انداز اوس پلکه ادا خبره هغه زين ته ورننه باسه عزیزان. او الله تعالی فرمای ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله تعالی فرمای دا هغه کس نه زیات خسته زیات خبرې کوونکې څوک دی چې هغه خدای طرف ته خلق را بلی وعمل صالحا خپل کردار خپل عمل هغه صالح او نیک عمل دی. ځکه عزیزه ما ته وویل ډاکټر ټیګور تاسو نوم باورېدلی یو امریکن فلسفر دی. ډاکټر ټیګور یو امریکن فلسفر دی. هغه ډاکټر ټیګور نه یو کس تپوس کوي چې ډاکټر صاحب برهم سماج دا یو نظامو هندوستان کې یو هندو سکالر هغه دنیا ته ورکه برهم سماج دا هغه برهم سماج بنیادی نظریه دا و چې دنیا کې څومره دینونه دي دا ټول برحق دي. برهم سماج نظریه دا و چې دنیا کې څومره دینونه دي هندو مت برحق دی، سکانو مذهب په حق دی، عیسائیت په حق دی، یهودیت په حق دی، اسلام په حق دی، بل دین په حق دی، بل دین په حق دی، بل دین په حق دی. برهم سماج دا اغه دا طریقه دا خو انتهایی معقوله و ځکه ټول ته د اغه د مذهب د حقانیت سرټیفیکیټ ورکړ جی. او انسان په حیث د انسان برهم سماج نظام کې معزز او محترم ګڼل شو. خدا برهم سماج والا نظام یا په موجوده دنیا کې چې مونږ تعبیر کوو په سیکولرزم چې دا سیکولرزم یا برهم سماج والا نظام دا دنیا کې عملا قبول ولې نشي خلق ورته د قبولیت شرف ولې ورنکو. ډاکټر ټیګور ډیر عجیبه جمله وی ډاکټر ټیګور ډیر عجیبه تاریخي جمله وی ما وی په سونری حروفو د لیکلو دا هغه وی او ورته جواب ورکړي چې it had no any personal characters beyond. د دې فلسفه شاته د دې نظام شاته د چا د شخصي زندګۍ عملی نمونه نه وپرتا او چې کوم نظام شاته د شخصي زندګۍ عملی نمونه نی پرتا هغه نظام کامیابیږي نه. نو عزیزه اوس ته د نظام دعوت ورکړي د نظام په حواله خبره کې لہذا جی ټی آی مرګره او خپل شخصي زندګۍ کې د هغه نظام په تور باندې انقلاب او تبدیلی راولي چې ته ځان یا خپل یو مرګره په تور ماډل خورته پیش کول شي کنه. مرګري ته به جی ټی آی والا کسان کتلی ګوره جی د نماز با جماعت څومره پابندي کوي، ګوره جی څومره با اخلاق خلک دي جی، د بزرګانو څومره احترام کوي جی، د استادانو سره او ماته ګوره جی که په کلاس کې یو بل تنظیم الګ هغه په خپل لیکچر باندې کاغذ جیاز ورځي جی ټی آی والا مو ورځي یو بل تنظیم ملګری هغه د کاغذ جیاز جوړ کړل او په استاد ورته تشکای نور خو ما او تا د کالج نه واقف نه زم د کالج سټوډنټ دا پټکې مې ته د مولیانو دی حواله نه د مولیانو دی حواله د کالج سټوډنټ مزنانو اوس د کالج ماحول نه خو زه واقف یم ته واقف یې چې په کالج کې د لیکچرر او د پروفیسور حیثیت صحیح د لیکچرر او د پروفیسور حیثیت یا داغه بورډ ته مخ شي او د خوشپیری شروع شي داغه بورډ ته مخ شي او د خو به غریب دی یې کښ نشي کولای کښ کوي خو تاسو ول بیا بیړه کوي په کالج کې. نو عزیزانو اوس کدی یو بل تنظیم غړي هغه هم دغه حرکات کوي او د جی ټی آی د تنظیم غړي هغه هم د حرکات کوي ته غوته نیول شي کنه ځکه ته وای بھائی ستا تعلق مولانا فضل الرحمن سره دی، ستا تعلق مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والا سره دی، ستا تنظیم تعلق احمد علی لاهوری سره دی، ستا تنظیم تنون حسین احمد مدنی سره دی، ستا نسبت عبید الله سندھی سره دی، ستا تعلق شیخ الهند سره دی، ستا تعلق رشید احمد گنگوئی سره دی، حاجی امداد الله مهاجر مکی سره دی، شاه اسماعیل شهید سره دی، سید احمد شهید سره دی، شاه ولی الله سره دی، مجدد الفسانی سره دی. ځان تړي دور له خلکو سره کردار دی، استاد سره سره حرکت وکړه، پروفیسور سره سره حرکت وکړه. نازیدانو
عرض میں کو رتا سے خدمت کے چھے اس دتا پرسنل کریکٹر دتا شخصی زندگی دا بمؤید بستار دعوت اور دی نظام جی اس اللہ تعالیٰ فرمائی وجادلهم باللتی ہی احسن اور وہ فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا پرسنل کریکٹر اغیر پا دغران کرن وقال اننی من المسلمین عملا اغد دی چاہتے چھ دعوت ورکر دے عملا اغد دا ثابتو لشی پخپل عمل چیز باید دی نظام خپلون کیم تر خپل وسا و تر خپل حالا اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ دا جملہ دیر عجیبہ دا قرآن کریم کی طول قرآن عجیبہ دا جملہ دیر عجیبہ دا ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ عام مفسرین وی چی نیکی و بدی پخپل کور کے برابر ندی وی نیکی و بدی پخپل کور کے برابر ندی دا فضل سبحان مولی سے وی چی دا نیکای و دا بدای پا میس کے خود نسبت دے دا تقابل تضاد کم نسبت دا پکی تقابل تضاد دا خود یو بل سره کنټرډکټ نو دوه څیزونه چې یو بل سره کنټرډکټ وي نو د هغه مقابله په یو میدان کې د خیریت په حواله باندې نشو کولای چې یو ته لږ خو وای او بل ته ډیر خو وای نو دی وجنه مونږه مفسرین او حضرات توایو چې ستاسو دا تحقیق په خپل ځای چې نیکی به د خپل مس کې برابر نه ذکر ول په خپل مس کې برابر یو تیار ده بل رڼا ده یو تیار ده بل رڼا ده نو دا کوئی تقابل نہ ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ نہ نیکای په خپل میدان کې یو بل سره برابر دي او نه بدای د بدو میدان کې یو بل سره برابر دي کې کیټګریز دي الله تعالی وې دعوت والا نه کی دا ټول نه اعلی نه کی ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ سبحان الله عز وجل ولا تستوی الحسنہ نیکای په خپل میس کې دا برابر نه دي منس نیکی دا یو لون سره د لاس نیول او په دې سړک باندې پار کول دا نیکی دا یو فقیر ته دغلته 1 روپۍ ورکول دا نیکی دا خو الله تعالی فرمایل چې د ټولو نه اعلی نیکی دا دعوت الی الله دا چې خلک دین طرف ته راوبلې د دین پلیټ فارم ته ځکه دا کار انبیاء والا دی نو انبیاء والا کار د صدیقانو د کار نه اوچت کنه وایي کنه د شهیدانو د کار نه اوچت کنه د متصدقینو د کار نه اوچت کنه د مزګزارانو د کار نه اوچت کنه د روزادارانو او کار سره دعوت کار څه دی دعوت او دعوت چې دومره اهم شی دی ما ته وګورئ یو د یو سړي ذاتی عبادت دی ذاتی عبادت سره ستا په خپل کور کې تبدیلی نشي راتلی ذاتی عبادت سره خپل کور کې تبدیلی نه راځي ورنه نوح علیه السلام ذاتی طور عبادت گزارو که عبادت گزار نو په ذاتی عبادت باندې کنوان کې تبدیلی راوسته او چې کله دعوت شروع کړو پردي کورونه جوړ کړو که جوړ نه کړل خبره نه پوهېږم ذاتی عبادت باندې تبدیلی په خپل کور کې هم نه کله یو سړی ذاتی تو ډیر نیک سړی او زوی هغه د جهان فحاش وي کنه د جهان چې دلې هم چل نه ورځي چې خدای دې خنزیر سره سو کم د دې اصلاح په کوم انداز او چې کله دې دعوت والا کار شروع کی خپل کور خو پرې نه و پر دې کور نه د دعوت سره جوړ شي نو چې کله ستا فائدہ متعدی شو د خپل کور نه بهر نور دنیا ته ورسېده لکه مولانا دی وی چې مسؤلیت تعقل سره زیاتېږي چې الله تعالی عقل والا او نورانی جوهر درکو ستا مسؤلیت زیات کو چې ستا فائدہ بستا ذات ته پاره ني دا به نور مخلوق ته پاره او دا د کلی چې ته دعوت والا انداز خپل کی دعوت والا طریقه خپل کی دعوت والا فیلډ کې ځان ورواچي او ګورئ جی دیکھو ګورئ جی یو انتهایی اهمه خبره تاسو کې ساينس سټوډنټان خوشته کړه لار واپی جنې لار وا دیو حیوان نه دیو حشرې نه دیو کیړه مکوړه نه دا غینه چې هغه بچي په هغه لومبني شکل کې په کمنداز باندې راوځي د سپین غونې چینجې وي د کباز اوقات د ګندګۍ ډیری باندې مت ناشتي هغه بچي چې د سپین نرمه اوس وګوره پیدا کېدو سره متصل هغه لار و حرکت شروع کړي شي پیدا کېدو سره متصل ځکه چې حس ته ژوند پکې او هر ژوند شی د ایگزیسټنس لپاره ټرګل شروع کوي د ایگزیسټنس لپاره هغه ټرګل شروع کوي تنازع للبقاء ورته علماء عربیه تنازع للبقاء ورته وي تاسو ورته ساينس او د انګریزي اصطلاح کې struggle for existence وایي چې ژوند دی لګیا دغه سلاس په وایي حرکت کوي د خپل بقا لپاره صحیح ده اوس د دې تنازع للبقاء میدان کې چې کوم شی اقواوي د لامارک او د داروین د نظریه تحت هغه باقی پاتې شو هغه نور لاړ سفیستینه میټاو چې کوم ضعیف او کمزوري کوم ویکو هغه لا ختم شو چې کوم اقواو هغه باقی پاتې شو او د دینه داروین هغه گویا تعبیر کوي په څه باندې داروین هغه ته
تعبیر کوي په څه باندې؟ سروایول آف دی فټسټ باندې. ډاروین هغه ته په نظریه ارتقا کې ایوالوشنری تیوري اف ګریټ ډاروین هغه ته تعبیر کوي په سروایول آف دی فټسټ باندې. بقای اقوا عربي کې تعبیر کی بقای اقوا چې کم قوي تر دی مور سټرانګر دی مور سټرانګسټ دی هغه باقی پاتې کیږي او چې کم ضعیف دی هغه هي جرم ضعیفی کی سزا مرګ مفاجعات. د ضعیفی سزا دا ده چې دی به صفحستینه مټاویږي. او قرآن کریم د دې وړاندې یو ډیر اعلی فلسفه ورکړه خو د سروایول آف دی فټسټ ورنکړه د سروایول آف دی بیسټ ورکړه چې په حیثیت د انسان فټسټ به دنیا کې نه پاتې بیسټ به دنیا کې پاتې ښه بیسټ به باقی وي بیسټ به او چې بیډ وي هغه به فنا وي د هغه د خبرې بس ثمره او حاصل نه وي. او دا کوم ځای ذکر کړه وی فرمایي یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم تربیتم دور एकदम محدود ده چې دا ځان له او بس ان شاء الله دا خبره کوم بیا ختمون ان شاء الله دا خو زمون ژوند دی لګیا به بیا بل موقع باندې چې دنیا کې خو تربیتونه وکړو. نو وی فرمایي یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ټول انسانان پیدا کړی د یو نارینه او د یو زنانه نه د یوې جوړې نه. ستاسو روټ او اصل یو دی ستاسو نیکو او نیا یو ده ستاسو پلار او مور یو دی. لہذا د دې په حواله تاسو کې څه اونچ نیچ او کتواله پورتواله جشته کنه شعبې دي خاندانونه دي قبایل دي خیلونه دي. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے باغی فلاسفی در تخیم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو کې ستر خاندانونه یا وړي وړي قبیلې دا مې د انټروډکشن لپاره پیدا کړې دي او اونلی ټو فارمولیټ ا کمیونټي چې یو کمیونټي تشکیل شي د پیشې په اعتبار د پروفیشن په اعتبار چې زبا ترکانی کوم لرګي والا کار تبه لوهاری کې اوسپنې والا کار دا بل به چنیاری کوي سرمنې والا کار دا بل به جولاتوب کوي کپڑے اور تارونو والا کار. اللہ تعالیٰ فرمائی دا فارمیشن آف دی سوسائٹی یا فارمیشن آف دی کمیونٹی دپارا مست ہوا. لہذا تاسو کې مې پروفیشنلی سب ڈویژن او تقسیم پروفیشنل سب ڈویژن او تقسیم میں وکړو. دغه رنګ خاندانی ته چې تاسو شعبې کوم ځای جدا کېدي په جدا جدا خیل باندې تاسو متعارف شئ. خو وی فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل ورپسې لفظ تاسو له درځي کنه او تعارف لفظ خو ډیر مشهور لفظ دی. تعارف کله د کتاب په اول کې لیکلی تعارف انګریزي کې لیکلی انټروډکشن یا انټروډکټری چپټر. جی اوس الله تعالی فرمایل چې دا په پروفیشن کې تقسیم یا په قبیلو کې تقسیم دا صرف انټروډکشن دی او دا اون فرمایل چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو په شعبو قبیلو کې یا په پروفیشن او پیشو کې تقسیم کړی دی د پاره چې تاسو د پیشې په اعتبار باندې تعریفونه او تزکیه وشي یا مو د قبیلې په اعتبار باندې تعریف او ستایش او پریزز وشي. دا نه فرمایل وی فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. This is for merely introduction. دا صرف تعارف او پیژندګلوي لپاره ده. او ورپسې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې زیات معزز اکرم بیا سپرلیټیو ډیګری پتاسو کې زیات معزز د چا په نسبت معزز خدای وې د دنیا په نسبت ځکه دنیا خو معیار نه دی دنیا پیمانه نه ده. ان اکرمکم عند الله تاسو کې زیات معزز دا الله په نسبت اتقاکم اتقا بیا سپرلیټیو ډیګری ده د تقی د لفظ تقی سپرلیټیو ډیګری ده. اتقا د اسم تفضیل صيغه ده اتقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اوس د دې اتقا ترجمه باندې راغلی دی او بزرګ نه تاسو چې باید تقوا څه شي دی تقی چاته وای او اتقا چاته وای. یو لوی بزرګ دی تمام دنیا پیژني د ولایت او د بزرګۍ اقرار اعتراف کوي د علمیت او د تصوف اقرار اعتراف کوي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه ترجمه کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله. هغه سره دی چې هغه د خدای مخلوق کې د خدای مخلوق ته زیات نفع رسون کې چې څومره د سړي نفع مخلوق ته زیاتې دومره هغه د اعلی درجه اتقا
نو امام سندي فرمایل چې دا فلسفه ده چې قرآن ورکړه سروایول اف دی فټس نه سروایول اف دی بیسټ چې بای اکرم و معزز زیاد باقی پاتې کیدونکې دا هغه کس دی چې دا هغه نفع مخلوق ته زیات دی. اوس دې انساني مخلوق ته نفع د شریعت په نظر کې د چا زیاته ده چې څوک دا مخلوق د گمراهۍ د لارې نه الله والا لارې ته راکاږي او جیټ یایي هغه په دغه پروګرام باندې گویا روانه ده په دغه لاین باندې کار کوي. دغه د هغوی جدوجہد دی. نو عزیزانو د دعوت لپاره طریقه دا ده چې ته لاړ شي ملګري سره میلاو شي کور معلوم کړي برادر ستاسو کور کوم ځای کې دی جی فقیر آباد کې دی دا کومه کوڅه باندې دی سټریټ نمبر فلانه باندې کم نمبر هاوس ته جی فلانه نمبر ستاسو والد صاحب څه کار کوي یا خو فلان ځای ملازم دی هغوی څه وخت راځي ځوان چې هغوی سره مې لږ ملاقات وکړئ حج راشئ که نه په څوک د پښتنو وطن کې بلکې انساني دنیا کې که یو سړی چاته وایي چې زه به ستا د کور یا دیرې ته درځم نو په تمامو انسانانو کې قطع نظر دی چې مسلمان دی کافر دی. انسان ته دا وایي چې زمونږ کور ته مه راځه. انسان خو سوشل انیمل دی د سوسایټي غواړي د تمدن غواړي د معاشرت غواړي د سوسایټي غواړي ورته وایي ویلکم بالکل راشه اهلا وسهلا مرحبا بكم څه وخت چې راځې اوس ته ورغلې السلام علیکم کاکا جي یاره جي ستاسو ملاقات ته مې ډېره اراده وه ستاسو دا برخوردار مونږ سره په کالج کې دی د دې ډېر شریفانه خویونه دي او ډېر شریف سړی دی ډېر خوش اخلاقه سړی دی د ملاوېدو ډېر ما وویل چې دا ستاسو د حسن تربیت وجه ده ما غوښتل چې لږ تاسو سره الله دپاره ملاو شي اوس کاکا بول چې ګوره دا څومره ښه سړی دی چې تا لا بیج هم لګولي کاکا به نه تپوس وکړي چې دا برخورداره اټومیټیکلی بس دعوت ته که نه دا ستا په دې سینه باندې دا دغه یاره دا خو د طلباو کې مختلف تنظیمونه کار کوي خو څوک کاکاجي د دې قومیت په حواله باندې طالب علم برادري په یو بل ورچوي او څوک جي د نام نهاد اسلام په حواله باندې خلک د کلاشنکوف د پیشن نه آشنا کوي او څوک جي د غریب پرورۍ په حواله باندې د استحصال یو بازار یې ګرم کړی دی جی دا زمونږ د علماو بزرګانو لکه ستاسو د جومات مولوي صاحب چې دی اوس ته د جومات مولوي صاحب پېژنې که نه پېژنې خو خوار شوی به خامخا په جمعیت کې خو به یې که نه کني مخالف خو به نه جی ستاسو د جومات مولوي صاحب داسې بزرګان پاکان خلک چې دی که نه نو د دوی سرپرستۍ کې دا طالب علم برادري هغوی یو تنظیم جوړ دی جمعیت طلبای اسلام ورته وایي هغوی چې درس قرآن محفلونه کوي د درس حدیث محفلونه کوي یو عالم راوغواړي هغه ورته څو خبرې دین په حواله باندې وکړي یو طالب علم هغه ته یو دیني موضوع باندې خبره وکړي ته دې باندې څو خبرې وکړي کې جي هغه پاور اف ایکسپریشن پیدا شي چې تقریر صلاحیت پیدا شي دین نه خلک آشنا شي چې علماو سره ربط پیدا شي نو خیر دی خو فطري ټول مسلمانان که سړی فاسق دی خو مسلمان خو دی که نه اسلام خو نه ډینای کوي یا دا خو ستاسو ګوره ګلاب ډېر ښه کار دی ډېر ښه کار جي هغه هم خپل بچي ته وایي چې ته ګوره لکه نور شیطانانو میطانانو سره دا ګوره ښه خلک دی څومره شریف خلک یا ګوره زما ملاقات دپاره د هغه کالج نه را روان دي صرف په دې دنیا چې ته ورسره په کالج کې یو ځای ملګری ښه خلک دی ته دی سره کښېنه را کښېنه بس سبا نه بیا په هغه جال ور وغورځوه برادره کاکاجي خو ټیک ټاک کور کې مو نور خیریت ښه نن به ته ما سره زما کور ته ځې زما ما خپل والد صاحب ته ستا تذکره کړی زما یو ملګری دی ډېر ښه سړی دی شریف سړی دی والد صاحب مې ویل چې هغه والد صاحب ته تا تذکره نه کړې د دعوت طریقه دی جي والد صاحب مې ویل چې هغه زبان حال سره د والد صاحب دا غواړي چې نیک سړی ما سره میلاو شي حتی دی نیک نو معنا دا ده چې راځه برادره ته بنن زما والد صاحب سره ملاقات وکړي ما والد صاحب ته تذکره کړې زما څه ملګري ډېر ښه خلک دی شریفان هلکان دي ډېر ښه سټوډیس دي ښه مطالعې کوي وخت نه ضایع کوي ما ته والد صاحب ځان سره راوله که نه نو نن به ته ما سره ځې چوټۍ نه بعد دغه ځان سره بوتو جي والد صاحب مې جي راځي کاکاجي دا زما ملګری تاسو ته ما کله کله ذکر کول زمونږ هلته څه ملګري دي تاسو ورته نه ما ته زما ملګری دا هغه دی زمونږ هلته کالج کې چې څه ملګري دي یو هغوی کې دا دا چې ډېر ښه سړی دوی والد صاحب سره زه پرون میلاو شوم چې زما یې دومره ډېر احترام کړی دا ډېر چې دیندار خلک دی علماو سره عقیدت دی علماو سره محبت دی علماو اتباع باندې ډېر کلک یقین ساتي والد صاحب یې ډېر نیک سړی دی جي بس ورو تا لار همواره کړه بس درېیمه ورځ باندې ورته فارم معاونت کېده وه چې څنګه برادر اوس به په دې سمې راشي که نه جي نو اوس د دعوت ځان به مستقل په بس کې جي روانې ملګری د سره روان دی اوس د کالج سټوډنټ فوټوګیرې غټ هم پرېښودي دی په جامو نه خطا کېږي د کالج دی که ګیرې غټ هم پرېښودي جي یعنې کالجي څه دې ته نه وایي چې نه زمونږ هم بعضې ملګري خدای دې په هغوی رحم وکړي هغوی نام نهاد ترقي پسند جوړ دي
زمون بازی ملګری سلام نهاد غونې طریقې پسند جوړ شي سر نه بټوپای لري کی او سر به ببر کی یا गिरे सर बस नाश्ता अमल किए कपड़े सब परेशान हो दे दे बने जी तुम शौक से कॉलेज में पलो पार्क में फूलो जायज है गुब्बारों पे उड़ो चरख पे झूलो वो बस एक सखुन बंद है आज इसका रहे यार अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो उसके तारे तरह की पसंद है द अगी माना दा अगस्ती ची बई बबर सर्दी और फैशनी जामे दे अगस्ती इस्तिकड़ रवा अल्लाह का दा तरह की पसंदी दा द माइंड खबर दा दा द फिक्र खबर दा और अल्लामा इकबाल मरहूम फरमाई कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संग खश्त से जहान नौ नहीं बनता तो फिक्र तरक्की पसंद का नुस्ताद लुए खलका उस्ती तो फिक्र तरक्की पसंद का उस्ताद गट पटके पसरी तो फिक्र तरक्की पसंद का तासर लुए तस्बीह उड़ी नहीं तो करे तस्बीह के सहारे था कहते सो अल्लाह अल्लाह की दा खबर है कि तरक्की सर मुनाफी खबर है वाई कहते पटके पसर के न पटके तरक्की लाल के रुकावट न दा को दुमर लुए तरक्की पसंद है जुलूस के बरवाने और तो पुलिस डंडा बदे बानी सासा में दो नस्ल फर्क की जा रही है मुझे उस इस्लाम दा को या न तरक्की पसंद नहीं और इस्लाम दावत वर्कई ही तरक्की और इर्तिका तरफ था जो तो मुंगे दावा ही कर माता को दा को खबर है हर मुसलमान बच्चे तो पुईगी और दे बानी फेद लड़ी चे इस्लाम दीन फितरत थे मुंगे दावा ही करना ले दे खबर जवाब रखी नहीं तस इंशाल्लाह आसान पूछे मुंगे दावा चे इस्लाम दीन फितरत थे यानी दा नेचर सरा बिल्कुल मिन वागन मुंतबिक थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नल इस्लाम दीनुल फितरा इस्लाम दीन फितरत थे बल जब फरमाए कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा हर बच्चे की पैदा कीगी तेरे फितरत पर तकाजा वाले पैदा कीगी और कुरान करीम में फरमाए फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन नास अलैहा जमीआ ला तब्दील लिखल्किल्लाह और दा फितरत देश से नतासो पर कॉलेज की दगा मजमून त साइंस वाई खो कला ची प्राइमरी की वई नो बेगैनिही दे साइंसी मजमून त तासो आगा वसई द प्राइमरी पर क्लासों की यो वला गुंदे रिसाला बवा तागे बलिकली मुताला फितरत याद मुदा एरा कलमा मुताला फितरत वरकोटा मुनी किताब को दुम या पदरम क्लास की मुताला फितरत माना दादा छिदा इस्लाम यो जानिब त साइंसी दीन दे कि दीन फितरत और बल साइंस था मुताला फितरत वेलेसी माना दा दा टूल साइंसी रे जुमला अप्रोचेस दे साइंसी की अन साइंटिफिक अप्रोच पे इस्लाम किस तरह यो खबर और दे में खबर दारा कि दा दीन फितरत थे इंसानी तबीयत था कद फितरत पर तकाजा बाने ता दा खबर वरवान देखला इंशाअल्लाह दा गजे बेडे पर आसान बाने कबूल की जिकदा दा दीन फितरत न फितरत दे कबल पर आसान बाने नाजिदानो द दावत अंदाज दा दे जे सही तरफ बस के रवाने खबर अगर तकुम कॉलेज के सबक वाई ये फ्ला कुम ईयर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न सरे ये फलाने संग स्टडी फरवाना क्लास नास लगी स्ट्राइकुलर मरेकुलर खोड़े में की नजी देर में की हां तो संग स्टडी मडी के जिया स्टडी मडी हुकुम एग्जाम वो करा दे लाने जी खस्ता से दे कॉलेज की तंजीमना है मुख्तलिफ जिया उस्तब के तंजीमना तकम तंजीम सर ताल्लुक साथे ये रज़ तंजीम सर ताल्लुक ये बिरादरा द इंसान जुन खो इबारत ही दर तंजीमी जिंदगी ना खुदम खबर है कि बिया दा तंजीमी जिंदगी रे पार द प्लेटफार्म इंतखाब जरूरी दे नजम ता तर तंजीम का हवाला बांधे यो प्लेटफार्म पलर की खबर को जमा खबर वोरा अबिया टंडे दिल दिमाग सरागे सर कोर बांधे कोर की बिया पे सोचो का न कदो दे पे बोस करे नजम इंशाल्लाह बिया ता सर मिला जस्ता कोर कम जारी जी फलानी जारे या जमुन गाल तो मरगरी बे सनेकान नेकान मरगरी बे जेटीआई भेज बपला दे दरे पसीना बांधे जी उसदा तरीका दावत चरे दावत तरीका दावत लार के बा फिर से दकीका अगर गोया फरो गुजाश के ना अगर बखराबही ना तासो गोरे माता मार्स को जो उस जमयत अगर पदी तरीके माने द अफराद रा जमा को ना माने उस दगा अफराद जो प्लेटफार्म माने तावा छो द दई द पार यो अमीर इंतखाब द जन पार शोबा की दार फलानी यूनिट सदर दे दार फलानी यूनिट सदर दे दार डिस्ट्रिक्ट सदर दे दार सूबे सदर दे दा उस दा सदर माना दाना दा चिनी ने तो सुरखात पर लगे दे सदर से माना दाना कि दे समा फौकल फितरत मखलूक से सदर से न दे जिब्रील अमीन द कबीले यो फर्द कर दे न पाई दे जेटीआई रुकन दे द सदर माना सो कि द पवासे तबाने मुंग जुड़ाव यो बखरा तो द पवासे तबाने मुंग जुड़ाव लकता सोगरे पदे तस्बीह के तस्बीह कतली
زم دا نیمګړه غونې پیرم ما سره تسبیح جیب کې وګوره دې تسبیح کې دا ټول یو بل سره جوړاو دي او رشتہ او تړون دې مرکزی صدر سره دا دې خو پکې جنرال سیکرټری دی دا جوائنٹ سیکرټری دی دا ګوره په دې انداز استاد د ربط لپاره یو مرکزی محور او مرکزی نقطه ده صدر ما وی ما صدر د تصبور دی میراب نه زیات څه شي نه دی تصبور د میراب خو اوس ته وګوره کدی تسبیح یا دی تسبیح یا دی لړ د دې محراب سره خپل تعلق ختم کو نو بس دا ټول رشتہ ختميږي ځان له ټول تسنس کیږي تسنس نو د مرکزی اهمیت حامل دی اوس په دې بنیاد باندې د صدر تشریعت اسلامي یو ستر اهمیت ورکړي چې ته بر د خبره باندې گوش پر आवाज نه کرای او مشورو تر کولش خو چې کوم حکم درته په حیثیت د صدر تنظیم کی جی بالکل خجستا حکم سره کوم خاله اوس دې خو وګورئ د جمعیت طلبه معنا دانه ده چې ګینه تر خپل سټډي خپل مطالعه هغه ټوټلی اګنور کې او ځان لمړه خو بس زنده باد او مرده باد او جی ټی آی او جی ټی آی او جی ټی اوس پلار به سبا وای چې خدای دې ورکتا کی او رک دی جی ټی آی شه خپل تعلیم دې پټو حالانکه تو وګورئ نوم د تنظیم جمعیت طلبه اسلام ویم لفظ ورپسې طلبه ادا طلبه د عربي لفظ د طالب جمع د پلورل دی سټوډنټس اوس طالب وای چې د فل سبحان مولوی وای چې دا طالب لفظ مشتق دی د مبدا قیام غواړي چې طلب علم پکې وي اکچوالي هغه سټډي کوي او سټوډیوس وي نو طالب به ورته ویل شي دا نه چې صرف کاری تذیر راځي او انرول سټوډنټ ورته ویل دته خاصه رسمي سټوډنټ ویل شي ټریډیشنل او روایتي سټوډنټ ورته ویل شي خو د سټوډنټ کم تعریف چې دغه په باندې صادق نه دی کم ډیفینیشن د سټوډنټ چې دغه په باندې صادق نه دی نو جمعیت طلبه اسلام دا لفظ دا دیم لفظ دا تقاضا لري کوي چې د جمعیت سره وابسته فرد د اعلی درجه سټوډیوس وي چې داغه په سټډي کې خلل رانشي داغه کلاس د ضایع نشي ځکه تنظیم معنا خدا نه ده چې ستا فنکشن د تعلیمي ختم شي ځکه چې وګوره د جمعیت طلبه اسلام دستور ګورل ته په دفتر کې پروت دي په دستور کې لیکلي دي چې هغه کس د جمعیت طلبه اسلام رکن جوړېدای شي چې هغه باقاعده طریقې سره طالب علم وي نو موږ باقاعده طالب علم انرول سټوډنټ نه وکړو موږ باقاعده طالب علم دي ته چې هغه طالب علم طرف وخا هغه دي طالب علم ته کار ویلي نو معنا دا چې دا زمونږ اکچوال نیم هی دعوت ده دي چې ستا ګوره تعلیمي سټیټس هغه ته نقصان نرسي ستا فارغ اوقات فارغ چې تا د ریفریشمنت لپاره فارغ کړی دي هغه جمعیت طلبه اسلام ته ورکا بلار روانه کوته خو دې راځي بلار د سره مرګ ملاويږي په کینټین کې نه په کالج کې کنه کې